دوستانو 15 شعبان روان ده. په دې کې موږ ته څه کول پکار دي؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه روایت ده، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: یطلع الله الی خلقه لیلة النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاحن. یعنی الله جل شانه په د 15 شعبان والا شپه چې کله نیمې ته ورسیږي نو په خپل مخلوق طرف ته متوجه شي. په دې کې د ټول مخلوق مغفرت کوي سوا د 2 کسانو نه. یو د مشرک ولا مغفرت نه کوي او بل د کینهګر سړي ولا مغفرت نه کوي. دوستانو دا یقینا چې برکت ولا شپه ده، ډیره برکتي د فضیلت ولا شپه ده، خو په دغه شپې کې مخصوص عبادت نشته ده. او کسان را جمع شي په جامع سره لمونځونه کوي یا داسې چراغان آتشبازي کوي، دا پکې جایز نه دي. انفرادي دعا غوښتل، همدارنګې ځان ته عبادت کول دا جایز دي او دا ثابت هم دي ځکه چې ډیره د فضیلت ولا شپه ده. الله جل شانه د هغو 2 کسانو کې موږ او تاسو نه راولي، مشرک وي یا کینهګر وي، یو بل مسلمان سره کینه ساتونکي وي، هغو کسانو کې د موږ تاسو